أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سورة البقرة ده او آیات نمبر ده 236. علم ترى آیت نګوره الی الملئ من بنی اسرائیل یوې ډلې ته د بنی اسرائیلونه من بعد موسی وروستو د موسی علیه السلام نه اذ قالو کله چې دی وویل لنبی لهم خپل پیغمبر او نبی ته ابعث لنا ملکا مقرر که زمونږ دپاره یو بادشاه نقاتل چې موږ جنګ وکړو په سبیل الله د الله په لار کې قال اول اغا هل عسیتم آیا قریب نه ده ان کتب علیکم القتال که چرته فرض کړی شو په تاسو باندې جنگ الله تقاتلو نو بیا به جنگ ونه کوي قالو وویل دی وما لنا څه شوي دي موږ لره الله نقاتله چې موږ به جنگ نه کوو په سبیل الله په لار د الله کې وقد اخرجنا او حال دا ده چې موږ ویستلی شوي یو من دیارنا د خپلو کورونو نه و ابناینا او د خپلو زامنو نه فلما نو هر کله کتب علیهم القتالو چې کله فرض شو په دیو باندې جنگ تولو نو دی وګرځېدل الا قلیلا منهم مگر لږ کسان د دیونه والله الله پاک علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. پرونی آیات کې موږ ویلو چې د دې ځای نه والا د پرونی سبق نه او د سپارې د ختمېدو پورې په دې ځای کې الله تعالی ترغیب ورکوي قتال ته ترغیب الی القتال له په دوو واقعاتو سره یو واقعه چې دی نو هغه پرون ذکر شو چې په هغې کې دا بیان وشو چې څه خلکو د جنگ د مرګ نه یېرېدله نو کله یې پرېښودلو ووتله د کلي نه نو الله تعالی پې په لاره چې دی نو مرګ راوستو نو په دې واقعې نه دا سبق مونږ حاصل کو او الله دا مونږ ته وویله چې په جهاد کې مرګ نشته مرګ په خپله نیټه باندې دی مسلمانانو تاسو به د جنگ نه نه یېرېږئ په جنگ کې مرګ نشته مرګ په خپله نیټه باندې دی او دویمه واقعه چې دی نو هغه به نن ذکر کیږي چې په دې آیاتونو کې چې دی نو د سپارې د ختمېدو پورې د هغې بیان به کیږي. ربط یې دا دی چې مخکې امر وشو حکم وشو په قتال سره نو اوس د هغې نظام دپاره ضرورت دی د جهاد دپاره د امیر او د کمانډر ضرورت دی نو اوس به دا خبره کوي او دا خبره و بیانېږي په دې آیات کې چې قتال په کم وخت کې فرض کیږي کله به قتال او جنگ فرض کیږي نو یو سبب په دې آیات کې دلته بیانېږي چې کله سړی د کورونو نه ویستلی شي د کورونو نه چا ویستللی کورونه یې دله وران کړه نو بیا قتال چې دی نو فرض وي په دې وخت کې به جهاد او قتال صحیح فرض وي بیا او کم خلک چې د دې نه بیا شاته شو قتال یې ونه کو نو دا خلک ظالمان دي او والله علیم بالظالمین الله تعالی په ظالمانو باندې پوهه دی چې بیا جهاد نه کوي
په دې آیات کې صحابو ته اشاره ده، ځکه چې دا مدني صورت ته او صحابه په دې وخت کې په مدینه کې دي. صحابو ته وایي چې تاسو د مکې نه وستلی شوئ، د مکې نه راوستلی شوئ، د کورونو نه وستلی شوئ، نو ستاسو مثال او د بني اسرائیلو د دې ډلې مثال یو شانتي دی. نو په تاسو باندې جهاد هم فرض دی، قتال به کوئ وسو. نو دا صرف یو واقعه نه ده، په دې باندې الله تعالی د صحابو تربیت کوي او تعلیم ورکوي چې قتال او په کوم وخت کې فرض کیږي چې سړی د کورونو نه ویستلی شي. نو صحابه ایستلی شو دي، نو اوس به چې دی نو په هغوی باندې قتال چې دی نو فرض دي. او په دې آیات کې دا مسله هم بیانېږي چې د قتال او د جهاد دپاره د امیر ضرورت دی. نو چې امیر مقرر شي نو د هغې په مشرۍ کې به چې دی نو جهاد کیږي. او واقعه چې دی نو هغه دا ده چې بني اسرائیل کله د مصر نه د موسی علیه السلام په مشرۍ کې چې دی نو راووتله، صحرای سینا ته چې دی نو لاړه، او هلته ورته الله تعالی امر وکړو، حکم یې ورته وکړو چې تاسو لاړ شئ او فلسطین فتح کئ. دا د یعقوب علیه السلام زګی دی د پیدایش، کنعان په فلسطین کې دی. نو دې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویله چې ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جنګ وکړي، موږ به دلته ناست یو. جهاد یې ونه کړو. نو الله تعالی پې د فلسطین ځمکه حرامه کړله 40 کاله، حیران او پریشان په دې صحرای سینا کې ګرځېدله. او بیا موسی علیه السلام په دغه ځای کې وفات شو، هارون علیه السلام چې دی نو وفات شو. بیا په دې صحرا کې نور ځوانان چې دی نو راغټ شو. یوشع بن نون هغوی راپاڅېدل او جهاد یې چې دی نو وکړو او فلسطین یې چې دی نو آزاد کو او خپلې علاقې ته چې دی نو لاړه، هلته آباد شو. فلسطین دیو فتح کو، هلته اوسېدله. په دیو کې بیا نافرمانۍ رالی، د الله وعدې چې دی نو ماتې کړې. نو بیا پې چې دی نو نور خلک په دیو باندې راله، اشوریان ورته وایي، عمالقه ورته وایو. دا خلک چې دی نو په دیو باندې راله او په دیو باندې حمله وکړله، دا کورونه یې وله وران کړه او 44,000 کسان چې دی نو هلکان چې دی نو دا یې اغوا کړه، عراق ته چې دی نو بوتله او دیو یې څه قتل کړل او څه چې دی نو بني اسرائیل چې دی نو وتښتېدله. او د دیو سره یو صندوق و چې هغه تابوت سکینه هغې ته ویلی کېږي. په هغې صندوق کې به د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام تبرکاتو او په هغې کې د تورات تختۍ وي او د هارون علیه السلام پټکې و پکې، د موسی علیه السلام امسا و پکې او د من پکې یو بوتل پکې پروت و. نو دا به چې صندوق به کله د بني اسرائیلو سره ورسره و، نو د الله مدد به د دیو سره ورسره و او دیو کې و بهادري وه. نو دغه جنگ چې وشو فلسطین باندې د عمالقه راله، نو د دیو نه دا تابوت سکینت وتښتوه، ویوړو یې دي. نو دیو بیا نور هم پریشان شو، تورات تی لاړو، سړي څه د الله کتاب نه یو، نو دا څه ژوند دی؟ د الله کتاب تی لاړو، تورات دې نه خو مرګ ښه دی. نو بیا دیو یو ځګي ته په د عراق کې راټول شو او د دیو پیغمبرو دا سمویل علیه السلام او په عربۍ کې ورته شمویل علیه السلام ویو. دیو هغې ته راله، وایي زمونږ دپاره بوډا شوی او کمزوری شوی دا پیغمبر. دی بني اسرائیل ورته وویله، وایي زمونږ دپاره یو ملک مقرر کا چې مونږ د هغې په مشرۍ کې چې دی نو جهاد وکړو. په بني اسرائیلو کې به 2 خاندانه چلیدله، په یو کې و باچاهان راتلله او په یو کې و پیغمبران راتلله.
ابن کثیر په دې باندې لیکل کړلی البدایه والنهایه کې او په خپل تفسیر کې هم چې پیغمبران به د لاوی په اولاد کې راتلله. لاوی د یعقوب علیه السلام زوی و او دا باچاهان او ملک دا به چې دینو کمانډران دا به د یهوذا بچی په اولاد کې چې دینو راتلله. نو دې پیغمبر ورته وویله وایي تاسو زه پیژنم، تاسو دا پوندې زه پیژنم، تاسو د جهاد لوښي نه یو چې قتال وکړو. وایي نه اوس خو چې دنو مونږ به خامخا جهاد کوو ځکه چې زمونږ نه بچي وتښتوله، زمونږ کورونه چې دنو وران شو، د الله کتاب زمونږ نه تللی دی، اوس خو چې دنو جهاد په مونږ فرض دی، اوس به خامخا جهاد کوو. نو سمویل علیه السلام ورته وویله چې ستاسو دپاره طالوت چې دی نو هغه کمانډر شو، ملک شو. نو دیو اول پکې خبرې شروع کړې. بني اسرائیل خو داسې وو چې د دې خو دومره اوچت خاندان نه دی، دا به څنګه په موږ باندې بادشاه مقرریږي. نو پیغمبر ورته وویله چې الله تعالی وله چې دی نو علم هم ورکړی دی او الله تعالی وله چې دی نو جسم هم ورکړی دی او په دې باندې پوهیږي، د جنگ په دې کارونو باندې پوهیږي، الله ستاسو دپاره غوره کړی دی. نو خبرې کولې خو آخر دې ته تیار شو. نو بیا بني اسرائیل وویله وایي د دې به نښه څنګه یو چې موږ ته به څنګه پته لګي چې دا به چې دی نو زمونږ کمانډر شي او بادشاه به شي. نو سمویل علیه السلام ورته وویله چې کم صندق چې ستاسو نه تللی دی هغه صندق به چې دی نو راځي، او چې هغه صندق راغی دلته نو طالوت به چې دی نو ستاسو کمانډر وي، دا به د هغې د کمانډرۍ او د باچاهۍ نښه یو. او دغه صندق به چې کله کافرو وتښتو نو په کافرو په علاقه کې به وبا راتلله، دغه صندق نه دی. او چې کله به دا د مسلمانانو سره و نو هغو ته به سکینت و، هغو په اطمینان سره و، خوشحاله و. نو د کم کافرو چې جالوت او د هغو لښکرو چې دا رومیانو چې دی نو دا صندق تښتولی دی نو هلته به وبا راتلله، نو هغو ته تنګ شو. آخر هغو ایسته په خرګاړې کې کېښودلو او ایسته روان کو. خرګاړی به یو طرف ته رواني، خرګاړی د یا بیلګاړی ورته وایي، په هغې کې کېښودو ایسته روانو. دا تاریخي خبره ده. نو دا صندق چې دی نو دا بیا پرشتو چې دی نو هغه راوړو. تاریخ وایي چې دی نو د بیلګاړي کې را روانو. ابن کثیر وایي چې دا پرشتو راوړو او د طالوت مخې ته چې دی نو کېښودلو. نو دیو خوشحاله شو چې د صندق موږ ته ملاو شو، اطمینان او خوشحالي ورته ملاو شوه او نښه پوره شوه. اوس طالوت چې دی نو هغه کمانډر شو. نو طالوت لښکرې چې دی نو راوایستل دی چې اوس جهاد فرض دی او راوځي چې دی نو جهاد کوو. خلک روان شو جهاد له چې فلسطین چې دی نو واپس د دغې جالوتیانو له چې دی نو واخلي خپله علاقه. نو الله تعالی خو طالوت له علم ورکړی و، نو وویلی چې دا خو غټې لښکرې را روانې دي، په دې باندې امتحان پکار دی، په دې کې د کار خلک کم دی، دا ټول خلک جهاد کولی شي، په دې باندې امتحان پکار دی چې پته ولګي څوک چې دی نو هغه جهاد کوي. نو تقریر یې ورته وکړو، وایي ځئ چې ځو جهاد له، بس دا لښکرې روانې دي. او ورته ویې ویل چې په لاره باندې چې دی نو یو نهر به راځي او د هغه نهر نه به چې دی نو اوبه نه څکیو، صرف یو چونګ یو لپه اوبه چې دی نو هغه څکی شي، د دې نه زیات نه. روان دي. په دې کې داود علیه السلام یو نوجوان و، ګډې بزې چې دی نو سرولې په لاره کې. نو هغې چې د طالوت تقریر واورېدو چې جهاد فرض دی نو هغه هم چې دی نو ګډې بزې پرېښودلې او د طالوت په دې لښکر کې چې دی نو شامل شو. او چې څنګه را روان شو چې جهاد لازم نو یوې ګټې ورته آواز وکړو، ما د ځان سره راواله داود ته علیه السلام.
یو ګوټې ځان سره واغستله بلې ګټې ورته آواز وکړو امام د ځان سره واله هغه هم راواغستله درېیمې ګټې ورته آواز وکړو و امام د ځان سره راواله هغه ګټې راواغستې د هغې سره چې کومه ګوتۍ وه او هغې ته چې دین ور واچېلې په لاره کې نهر راغی نو دا غټ لښکرې وې روانې وې او طالوت وس امتحان پې کوو چې وس به څوک خبره مني نو چې نهر ته ور ورسېدله صرف 313 کسانو خبره ومنودله 314 کسانو او باقي چې دی نو اوبه وڅښلې او شنه خېټه چې دی نو هلته پرېوته وایي مونږ چې دی نو د جالوت د مقابلې اوس نه یو نو دا طالوت له الله علم ورکړی چې دا لښکرې بوزې دا د جنګ قابل دي کمانډر دې ته ویو جنگي مشر دې ته ویو کسان ته بوزي هلته جنګ نشي کولی نو بیا به پې څه کوې نو هغه هلته چې دی نو ایسته پاتې شو او دا 313 کسان چې دی دا چې دی نو طالوت سره چې دی نو روان شو جالوت مقابلې ته چې روان شو د فلسطین بارډرو ته ورسېدله نو هلته جالوت راوتی دی پهلوان دی دا لښکرې چې دی نو د هغې سره ورسره دي نو یو بل ته چې دی نو دا لښکرې مخامخ شوې چې مخامخ شوې نو جالوت چې دی نو هغه راووتو وایي زما مقابلې ته به څوک راوځي لکه پخوانه طریقه دا وه چې جنګونه به کېده نو یو به د هغې طرف نه راووتو یا به د دې طرف نه ورووتو زما مقابله څوک کوي لکه په بدر کې چې دی نو هغه 3 کسان راوتي وو مشرکینو نه او احد کې نه دی په احد کې دغه راووتو د مشرکین د طرف نه طلحه ابن ابي طلحه دا راووتلو دا داسې غټ پهلوانو چې د 1000 کسانو مقابله کوله د 1000 کسانو او आवाज یې وکړو وایي زما مقابلې ته به څوک راوځي د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی زبیر ابن العوام دا چې دی نو وروتو او وروتو اسم ورسره نشته تورم ورسره نشته او داسې وروتو او دا په اس باندې سور دی او تور او هر څه ورسره دي او چې څنګه د زبیر ابن العوام د هغې هغه اس دی چې دی نو ورټوپ کو چې ورټوپ یې کو طلحه ابن ابي طلحه چې دی نو راواچېلو او د هغې چې کومه توره وه هغې ته واخېستل او په هغې باندې قتل کو او صحابو د تکبیر آواز وکړو او چغې شوې غټ پهلوان ته چې دی نو هغې ته مردار کو نبی علیہ السلام وویله وایي د هر پیغمبر دپاره یو خاص دوست سي او زما خاص دوست چې دی نو هغه زبیر ابن العوام دی د نبی علیہ السلام ویلو او دا ورته هم ویلو چې زبیر ابن العوام فی الجنه عشره مبشرو کې دی ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه علی فی الجنه عثمان فی الجنه سعد ابن ابي وقاص فی الجنه سعید ابن زید فی الجنه زبیر فی الجنه ابو عبیده ابن الجراح فی الجنه دا عشره مبشر دي دا ډېر اوچت خلک دی نو هلته دغه آواز وکړو جالوت چې زما مقابلې ته به چې دی نو څوک راوځي نو دلته داود علیه السلام نوجوان دی او دغه ته وایي طالوت ته وایي مقابلې ته چې دی نو زه وروځم طالوت ته وایي ته ورکوټې هلک یې نوجوان یې او ته په قلاره کښېنه وایي نه وایي زه مقابله کولی شم وایي یوه ورځ یې داسې چل و وایي ما ګډې بزې سره ولې دا مې ابن کثیر لیکله تاریخي واقعه ده وایي یوه ورځ ما په صحرا کې ګډې بزې سره ولې په دې کې زمری راغی وایي زمری راغی او زما بزې چې دی نو هغه وخوړله ماتې کړه او زه ورغلم او دا زمری مې ونیو دا دواړې جال مې ورېسې کلاو کړې او په منځ مې وشلوه زمری چې دی نو په منځ باندې شلولی دی پیغمبرانو له الله تعالی ګوره ډېر غټ طاقت ورکړی په یو پیغمبر کې د 40 جنتیانو نوجوانانو طاقت او په یو نوجوان د جنت کې دومره طاقت یې لکه د دنیا 100 نوجوانان نه دي دا د یو جنتي چې دی نو طاقت
او پیغمبر کې د څلوېښت جنتیانو نوجوانانو طاقت دی. نو داود علیه السلام طالوت ته دا واقعه وکړله، وی بیا وروځه. طالوت ورته اجازه وکړه ورځه، چې دی ور مخامخ شو داود. نو هلته خو دې کمرې راغستې وې، نو بس لنډۍ راواغېستله او یو کمرې چې دی نو هغه پکې کېښودلو، او د جالود دا ککرۍ یا څه یو ځګی خالي و او هغې چې دی نو هغې پې ویشتو او سر یې چې دی نو وچاودلو او طالوت چې دی نو راولیدو. چې خلکو دا ولیدله چې مشر او کمانډر او قتل شو، نو خلکو منډې کړې او د دلته نه مې دا 313 دا مسلمانان چې دی نو ورلله او لرې او پناه یې کړه، هر څه چې دی نو ختم کړله او دا خپله علاقې ته چې دی نو دا یې ته قبضه کړله. او داود ته چې دی یو شهرت ملاو شو، شهرت ورته ملاو شو ډېر غټ. او بیا وله طالوت چې دی نو خپله لور هم په نکاح ورکړله او بیا د طالوت نه پس باچایي چې دی نو داود علیه السلام ته پاتې شوله. او بیا د هغې نه پس سلیمان علیه السلام د هغه بچی دی هغې ته پاتې شوله. نو دا ټوله واقع دقه چې دی نو را روانه ده. نو په دې کې څه ته اشاره ده؟ صحابو ته اشاره کوي. دا صرف محض قصه و واقع نه ده، صحابو ته تعلیم ورکوي چې تاسو د کورونو نه ایستلی شوي یو، اوس به جهاد په تاسو فرض وي. دا به نه وایي چې کسان لږ یو، داسې خو لښکرې وتې وې د طالوت سره، خو بیا چې دی نو صرف هغه لږ کسانو جهاد وکړو او الله وله چې دی نو کامیابي ورکړله. نو تاسو به تعداد ته نه ګورئ، لږ ډله چې دی نو الله تعالی غالبوي په یوه غټه ډله باندې. دا د الله قانون دی. نو جهاد به چې دی نو کوئ. نو دا پکې دا تعلیم دی. ښه علم تر آیت نه ګوري الی الملئ، هغه ډلې ته د بني اسرائیلو. ملأ ویلی کی الجماعت، جماعت ته، او هغې جماعت ته وایي چې هغه په خپل منځ کې د هغوی اتحاد اتفاق او متحدي. او ملأ ویل د ملأون نه دی، ملأ ویلی کېږي لوښی چې دی نو ډک شي د اوبو نه، دې ته ویلی کېږي ډکوالی د لوښي ته وایي. نو دا عربو عادت به دا و چې د عرب به تلله ګودرو ته، نو هلته به دا لوښي چې دی نو د یو بل ډکوله، د یو بل سره به چې دی نو دا مدد کولو. او سردارانو ته هم ویلی کېږي، مشرانو ته. من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو نه، من بعد موسی، پس د موسی علیه السلام نه، من بعد موت موسی، پس د موسی علیه السلام. دا واقعه راغل وه چې د موسی علیه السلام او داود علیه السلام په منځ کې تقریبا 1000 کاله فاصله ده. اذ قالو، کله چې وویل دو لنبي لهم خپل نبي ته، وهو شمویل، او هغه شمویل علیه السلام و، ابعث لنا ملکا، مقرر که زمونږ دپاره بادشاه. ملک روح المعانی وی، دلته ملک جهادي کمانډر ته ویو چې په جهاد باندې چې دی نو پوهیږي. نقاتل چې موږ جنګ وکړو، ماهو د هغه سره فی سبیل الله، په لار د الله کې. قال اویل هغه هل عصیتم، یقینا نږدې تاسو، آیا قریبه نه ده؟ استفهام تقریري دی. کتب علیکم القتال، چې فرض کړی شي په تاسو باندې قتال جنگ. الله تقاتل تلو، نو بیا به جنگ ونه کوي. قالو ویل دی وما لنا، او څه شوي دي مونږ لره، الله نقاتلو چې جنگ به نه کوو مونږه فی سبیل الله، په لار د الله کې. وقد اخرجنا، او یقینا مونږ ایستلی شوي من دیارنا، د کورونو خپلونه، و ابناینا، او د زامنو خپلونه. نو پلما، پس هر کله کتب علیهم القتالو، کله چې فرض شو په دیو باندې جنگ، تولو، نو وګرځېدله، الا قلیلا منهم، مگر لږ کسان د دیونه. په خپله خوله باندې ویله پیغمبر ته، وایي مونږ به جهاد کوو، او بیا دا حل شو. بیا لږ کسانو جهاد وکړو، او دا نور چې دی نو هلته د نهر نه دې غاړه چې دی نو شته پاتې شو. والله، الله پاک علیم بالظالمین، پوهې دی په ظالمانو باندې. یعنې چې جهاد فرض شي او ته جهاد نه کې، نو دا ظلم دی. نو الله تعالی په ظالمانو باندې پوهې دی. علم تر آیت نه ګوري الی الملئ، یوې ډلې د بني اسرائیل، من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو نه. علم تر آیت نه ګوري الی الملئ، یوې ډلې ته من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو نه، من بعد موسی، وروسته د موسی علیه السلام نه. اذ قالو، کله چې وویل دی لنبي لهم خپل نبي ته، ابعث لنا ملکا، مقرر که زموږ دپاره یو کمانډر.
نقاتل چې موږ جنگ وکړو په سبیل الله په لار د الله کې. قال اول اغا هل عسیتم آیا قریب نه ده ان کتب علیکم القتال کپر شي په تاسو باندې جنگ الله تقاتلوا بیا به جنگ ونه کوي. قالوا ولاغوی وما لنا او سوجد موږ لرا الله نقاتلا چې موږ به جنگ نه کوو په سبیل الله په لار د الله کې. وقد اخرجنا یقینا موږ ایستلی شوي من دیارنا د کورونو خپلونه و ابناینا او د زامنو خپلونه. فلما نو هر کله کتب علیهم القتال کله چې فرض شو په دیو باندې جنگ تولوا نو وګرځېدل الا قلیلا منهم مگر لږ کسان د دیونه. والله پاک علیم پوهه د بالظالمین په ظالمانو باندې. وایي